السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. نن به زموږ د ویډیو ټاپک کې چې موږ به ډریل مشین هیمر ته ارمیچر په څه طریقې سره بدلو د دې ټوټل طریقه به ستاسو ته په دې ویډیو کې درښیم. ویډیو زموږ سره د اخر پورې ضرور وګورئ. که ویډیو مو خوښ شوه د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل A to Z الکترونکس ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې همداسې ویډیوګانې تاسو ته پښتو کې میلاوي. ګوره دې ارمیچر تاسو کتلی شئ دا سوی دی په دغه ځای کې چې کوم بلاک دي هغه کړي دي دا سوی دی. نو دې ته به موږ نوی ارمیچر په کومې طریقې سره بدلو. ډېره ایزي اسانه طریقه ده. ګوره فرسټ اف آل تاسو راشئ دې اول تاسو نمبر یادوئ. هر کله چې ستاسو سره ګلنډري ډریل مشین وي په هغې دلته خپل د ارمیچر نمبر ورکړئ په هغې باندې تاسو د دې نمبر معلومولی شئ. ګوره د دې دا نمبر دی نه ډبي باندې نمبر دی BS 24 7 ورم صحیح شو. دا 7 ورم د دې ارمیچر دی دا نوی ارمیچر دی دا اوس د دې سره موږ ګورو. بالکل د دې ارمیچر چې دی هغه برابر دی. دا کوم ګرارۍ چې دا شمارئ چې دا ګرارۍ څو دي. اکثر په دې کې 5 ورم هم راځي 6 ورم هم راځي 4 ورم هم راځي. نو دا شمارئ نو بیا مسله نه جوړئ. اکثر داسې چې ارمیچر په سایز کې یو شانته وي خو هلته ورم کې فرق وي نو هغه بیا ګرارۍ چې د هغه زیات اواز کوي مسله جوړئ. نو ګوره تاسو به دغه چیک کوئ بیا به د هغې نه بعد راشئ. اکثر داسې وشي چې زیاتې ډریل مشینان چې هغه یو سیټه چې تاویږي بل سیټه نه تاویږي فارورډ ریورس نه کوي. نو د هغې مین وجه د دې پترون وي. دا تاسو کتلی شئ ګورئ دا پیس چې کوم دی دا د دې سره ټچ کېږي د اولډر بیس سره که نه د دې سره ټچ کېږي په دې طریقې سره. خو دا دلته چې کوم دی هغه سوی دی دغه ځای باندې زیات استعمال شي نو هغه دې د وجې نه وسوځېږي نو بیا فارورډ ریورس نه کوي. یو سیټ او بل سیټ چې دی هغه نه تاویږي. نو ګوره بیا به راشي بل ارمیچر تاسو کله بدلوئ نو دې خیال د بیرنګانو ساتئ چې بیرنګان اکثر داسې مات شي دننه خو بیرنګ چې کوم سیل دی هلته کوله وهئ چې کوئ ګریس وله ورکوئ. کوشش خو دا کوئ ښه خبره دا ده چې تاسو نوی بیرنګ بدل کړئ ځکه چې نوی بیرنګ ډریل مشین کې تاسو واچوئ ارمیچر نوی بدلوئ نو بیرنګ ورسره لازمي نوی بدلوئ. بیا به راشي دا بیرنګ به تاسو په دې طریقې سره ورپریس کوئ. خو د دې نه مخکې چې کوم دا پلاستیکي بیس دی د دې بیرنګ نه مخکې موږ ورکړو دا لازمي ورکوئ ځکه چې دا هلته کوم بیرنګ چې کوم ځای کې فټ کېږي د هغې سره ربړ بوش چې دی هغه اکثر چې کله پکې دا نه وي نو ربړ بوش بیا یو سیټ کراس ورځي نو دا لازمي ورکوئ. بله خبره دا ده چې تاسو دلته کله ارمیچر فټ کوئ نو د ګرارۍ چې کوم ورم وي نو دې له ګریس ورکوئ. ګریس لازمي دي ځکه چې دا وچ شي نو بیا اکثر ګرارۍ خرابوي. بیا چې دا تاسو ښه صحیح طریقې سره پریس کوئ چې بیا تاو کوئ چیک به کوئ چې هلته ارمیچر مخکې ته چې کوم چک دی هغه تاویږي که نه تاویږي یا به چیک کوئ چې پرې دی سخت دی نو دا به اول ښه په صحیح طریقې سره وګورئ. د هغې نه بعد به بیا راشئ تاسو دلته چې کوم کوایل دی په دې د کوایل باندې د پاسه یو پلاستیکي پترې لګېږي. د دې پلاستیکي پترې ډېرې زیاتې پیدې دي خو څو پیدې دا دي چې اکثر ګوره دلته چې کله تاسو کار په دې باندې کوئ کانکریټ باندې نو اکثره شګه مګه راځي. دا شګه چې ځي ارمیچر ته ځي نو هغه هم نه پرېږدي. دا بل دا اګزاست صحیح جوړوي هلته ارمیچر چې دی او کوایل نه هغه ډېر یخ ساتي چې کله دې کې دا پنکه لګېدلي دا اګزاست صحیح جوړوي پوه شوې. نو دا به تاسو په دې طریقې سره فټ کوئ خو کوشش کوئ چې د ستاسو نه کوم ربړ بوش چې بره لګېدلی چې 107 بیرنګ کې نو هغه ستاسو نه هېر نه شي. بیا به د هغې نه بعد راشئ په دې کې چې کوم دا پیچونه دي نو دا ښه په صحیح طریقې سره راټیټ کړئ. دا چې تاسو راټیټ کړو ځکه چې به تاسو ته ویډیو کوشش کوم چې تاسو ویډیو لنډه جوړه کړم خو ځینې داسې پوینټونه چې هغه دې نه بغیر نه کېږي یا به تاسو ته زه لازمي ښیم. بیا چې کله دا تاسو فل راټیټ کړئ نو دلته دا لازمي ګورئ چې دا خو جام نه ده. اکثر داسې وشي دا کوم پترې چې موږ ورکړو دا پلاستیکي کور دی د دې څخه اکثر پنکه لګېدلي دا پنکه بیا مخکې کول غواړي نو دغسې اکثر جام کېږي دا اول ګورئ. بیا د هغې نه بعد راشئ تاسو به د دې چې کوم دا اولډر بیس دی نو په دې کې به تاسو نوي کاربنې واچوئ. کوشش کوئ چې هر کله ارمیچر بدلوئ نو کاربنې نوي بدلوئ ځکه چې هغه تاسو د بیا وخت هاړئ او که داسې زړې کاربنې تاسو په دې کې استعمال کوئ یا سوی ارمیچر چې پرې چلېدلی نو هغه بیا وخت نه هاړئ بیا هم په نیمه لار کې پرېږدئ نو د هغه نه ښه خبره دا ده چې تاسو نوی کاربن چې دی هغه بدل کړئ او کوشش کوئ ښه کاربن بدلوئ ځکه چې بېګاره کاربن چې کوم دی هغه رګړ جوړوي په کاربن ارمیچر پسې ونښلي د هغې د وجې نه ارمیچر د سوځېدو شکار شي. بیا به تاسو راشئ دلته په دې بیس کې تاسو کتلی شئ دلته موږ دغه لګولی دی کوم پترې هم لګولی دی په دې کې یو سیټه بل سیټه 2 سپرینګان دي یو سیټه بل سیټه 2 سپرینګان دي. دې دلته خپلې جرۍ ده ګورئ نه
دا به تاسو دغه جرۍ ته برابر کوئ. اول به تاسو څه شی وکړئ، دا کاربن چې کوم سپرنګ دی دا پرې نه ور فټ کوئ. دا چې کله هم دا ورکوز کړو د هغې نه بعد به بیا په دې باندې سپرنګ راښکته کوئ. دا به په دې طریقې سره تاسو ور فټ کوئ. ګوره تاسو کتلی شئ این یو دغه سیټ سپرنګ دی، یو دا دی. د دې دلته خپله جرۍ ده دا به هغې ته سیده کوئ. نو په دغه طریقې چې کله هم سیده کړو دا به بیا په قلاره ورښکته کوئ داسې. ډېره ایزي اسانه طریقه ده، خو کوشش کوئ دې ته به ډېر زیات زور نه کوئ ځکه دا پلاستیکي بیس دی ډېر زر ماتېږي هم. دا په دې طریقې سره تاسو ور ولګوئ. بیا به له هغې نه بعد راشئ دې ته چې کوم د کاربن سپرنګان دا به تاسو ور واچوئ. نه ډېر اسانه طریقه ده. انشاءالله راتلونکې ویډیوګانې به زه تاسو ته په دغه باندې هم جوړوم. د دې ګیر بکس په باره کې به زه انشاءالله تفصیلي ویډیوګانې هم جوړوم، خو مصروفیاتو د وجې نه موږ ټیم نه میلاویږي. بیا به دا تاسو چک کینه ګورئ یو سیټه فارورډ ریورس په دې طریقې سره دا کوي. دا یو سیټه کرنټ اړئ، بل سیټه د بل سیټ راړئ. دا هم فټ شو. بیا به تاسو بټن راواخلئ. دا چې کوم بټن ده دا به تاسو راوالئ. دا بټن به له اول داسې ورښکته کوئ. بیا د دې بټنې چې کوم تیمبلې دي آمنې سامنې تاسو کتلی شئ، یو دې سیټ ته لګي یو هغه سیټ ته لګي. یو دا شو یو دا بل شو. دې ته بالکل آمنې سامنې چې کوم آوټپوټ دپاره چې کوم بار ته بجلي وځي نو هغه د دې دواړو نه واخیستلی شوه. ډېره ایزي اسانه طریقه ده او بالکل تاسو په خپله باندې هم ارمیچر چې دی هغه بدلولی شئ. دا زموږ سره ارمیچر فټ شو. بیا بل ته راشئ ګوره دا تار چې کوم کلکېږي په دې ځای کې دې ته دا لازمي کلکوئ. اکثر داسې وشي تار ته بیا زور مور وشي تار دننه راکټ شي نو بیا غټه مسله جوړېږي. دا لازمي کلکوئ. بیا به د هغې نه بعد راشئ په دې باندې به دا بیس ولګوئ. خو کوشش کوئ چې ستاسو نه بیس کله فټ کوئ اکثر د یو سیټ تار راوځي نو دې ته پکې ډېر لازمي خیال کوئ چې ستاسو نه تار په بیس کې راګیر نه شي. بیا اوس موږ فټ کوو. ګوره دا موږ چیک کوو. لاول بیا هسې چیک کوئ او پنشن به یې وګورئ چې پنشنونه یې کار کوي که نه. اکثر د ځینو کولاویدو سره اکثر پنشن بټن یا جام کېږي را جام کېږي نو دا به لاول چیک کوئ. فارورډ ریورس هم وکتو، فارورډ ریورس هم برابر دی. بیا په دې کې تاسو دا کانګرټ برمه واچوئ او بیا به په کوم کمر د په کانګرټ باندې به دا تاسو چیک کوئ. نو ډېره ایزي اسانه طریقه ده د دې د ارمیچر فټ کولو. ګوره دا چیک کوئ نه دا صرف څټک دی. دا بیا بل کم منځ کې چې کوم دی دا هم څټک وایي هم ډریلینګ کوي. دا تاسو کتل دا صرف څټکې وایي او بیا دې خوا چې کوم دی دا دواړه کاره کوي. نو انشاءالله ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې زموږ د یوټیوب چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې هم داسې ویډیوګانې تاسو په پښتو کې میلاویږي. تر راتلونکي ویډیو پورې په لوی لاس سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.